بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د قرآن پاک د ترجمې سبق نمبر 29 دی. اوله سپاره ده، شپږمه رکو ده او سوره بقره ده. نن انشاءالله مونږه 58 نمبر آیات او 59 نمبر آیات یعنی 58 او یو کم 90 یو کم شپېته دا دوه آیاتونه به وایو. 58 59 صحیح شو جی. اول تلاوت کو دینا پس ان شاء الله بیا لفظی ترجمه او مختصر تفسیر کو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق الله العظیم. خجی دا زمونږه انشاءالله لفظی ترجمه او مختصر تفسیر بوایو جی. وَإِذْ دلته کې اذکر رو باسي، محذوف رو باسي. اذکر واذکر اذ او تاسو یاد کئ کله چې هر کله چې قلنا دا د فعل ماضی جمع متکلم صيغه ده. قلت معنا ده موي، قلنا معنا ده مونږ وي. نو الله پاک فرمای وای هغه وخت یاد کئ د بنی اسرائیل ته وای کنه د بنی اسرائیل تذکره شروع ده. نو هغه ته وای هغه وخت یاد کئ قلنا کله چې مونږ وي ادخلوا تاسو داخل شئ. دا ادخلوا دا د جمع حاضر صيغه ده، د جمع مذکر حاضر صيغه ده، د امر صيغه ده. ټیک شو. نو اصل کې ادخل چې یو سړی ته داخل چنه هغه ته ادخل او چې دوه ته تاسو داخل شئ نو ادخلا بشي. او چې ډیرو ته تاسو داخل شئ نو بیا ادخلوا تاسو ټول داخل شئ. ادخلوا خود دې حمزه نمخ کې چې کله واو راشي د حمزه د حرکت بیا نه ویل کېږي، نو بیا موږ وایو ودخلوا. ٹھیک شو. یا دې نمخ کې چې بل یو زبر زیر پیش والا حرف راشي نو بیا د حمزه د حرکت نه ویل کېږي، بیا موږ وایو ندخلوا. او ته قلنا نو دا اصل کې ادخلوا ده، خو دې نون سره به اوس دا دال تړل کېږي ویل کېږي به. وَإِذْ او هر کله چې قلنا مونږ وی ادخلوا تاسو داخل شئ. ادخلوا دا د امر صيغه ده د جمع مذکر حاضر. ادخلوا تاسو داخل شئ. دی بنی اسرائیل ته الله پاک فرمایي وي هغه وخت یاد کړئ کله چې موږ تاسو ته وی چې دې کلی ته داخل شئ. هذه القريه دې کلی ته هذه معنا ده او قريه کلی ته وي کلی ته. نو د دینه مفسرین فرمایي چې د دینه یا بیت المقدس مراد ده، بیت المقدس ته یا مراد ده، یا د دې قريه نه مراد اریحا ده، اریحا او یا ته ایلا ده، ایلا. خو اکثر سمرا علماء مقدمین دي هغه وی یا لوی مفسرین چې دي هغه وی اریحات مراد دی. اریحا ځکه چې بیت المقدس نو دا د غرونو علاقه ده او ایلا هم د غرونو علاقه ده. او دا اریحا چې دا اریحا زمونږ ډاکټر شیر علي شاه ابراهیم الله فرمای وای ز اریحا ته تلم و بهترین ازمکه ده، هموار ازمکه ده، خور ازمکه ده، غرونه پکې نشته او نرم ازمکه ده چې څه پکې کوي د مالټو باغونه د اریو سیز باغونه پکې دی او چې څه پکې کوي هغه پکې ښکلې سبزیانې ښکل خوراکونه پکې هغه ارس پکې کېږي. نو اریحا ښکلې سرسبزه او د ذمہدارۍ ښکلې ځمکه ده. نو اصل کې دا بنی اسرائیل شو دی لبا الله جل جلاله په میدان تیغ کې یو خو به ورله الله پاک هغه من ورکول، یعنی د سکریم په شانتې خواږه شیزونه او سارې باندې دغه سره الله پاک په دې پاڼو باندې او په دې کاڼو د پاسه په دې باندې به الله پاک راغورځول، لکه څنګه چې زمونږ علاقو کې پرخه وشي، پرخه شبنم ورته وایي، پرخه ورته وایي. نو هغه پرخه د ارس اعلان د کړي. نو
نو هغه پرخې په ځای باندې به دقه من راتله خوږه غونته کې حلوا غونته به وه لکه د آیسکریم په شانتې او سلوا چې را سلوا دا مړزانو په شانتې یو مرغۍ وي هغه مړزان به په کروړونو راتلل په لکونو په کروړونو به راتله او د دې خوا خوا کې به کېناسته دوی به صرف رانیول او پاکول به ځان له به ورتول او خوړل به نو دوی بیا وی یاره مونږ په دې باندې صبر نه کوو بس دا زمونږ نور د وس کار نه دی مونږ له مسور راکا مونږ له دال راکا مونږ له پیاز راکا مونږ له اوږه راکا مونږ له بادرنګ راکا مونږ له نور څه راکا مونږ داسې علاقې ته بوځه چې هلته کې دا څیزونه وي نو بیا ورته موسی علیه السلام ته الله پاک حکم وکړ چې دی داسې یو کلي ته داخل کا چې هغې ته اریحا یا د بیت المقدس د شام کې نو د دې بني اسرائیلو خپل ځای چې دی خپل مقام هغه شام خو دی چې کله مصر کې یوسف علیه السلام بادشاهي راله نو بیا دا بني اسرائیل یې هلته وغوسته مصر ته او مصر کې چې بیا فرعون او د هغې کسانو په دې باندې ظلمونه شروع کړ نو دی بیا او دی چې کله د شام نه مصر ته رالل نو په شام باندې بیا عمالقه یو قوم ډېر اوږده او غټ خلک طاقتور نو بیا هغوی په هغه ځای قبضه وکړه په شام باندې او دا اریحا او بیت المقدس او ایلا او دا علاقه ټوله عمالقه قوم ګیره کړې وه نو بیا چې کله دا بني اسرائیل په مصر کې اوسېدل او بیا د فرعونیانو وخت راغی یوسف علیه السلام وفات شوی بیا د هغې نه پس بیا فرعونیانو په دې ظلمونه شروع کړه موسی علیه السلام زمانه راله موسی علیه السلام دوی بیا راوښکل او هغه بحیره روم نه الله پاک راوښکل دوی ته الله بچ کړل فرعون او د هغه لښکر پکې الله غرق کړو نو دوی بیا میداني تیغ کې موسی علیه السلام ورته وفرمیل چې تاسو اوس شام ته به ځو هلته کې به شام کې کوم عمالقه قوم د هغې څه به جهاد کو او هغې به شړو د دغې علاقې نو خپل ځای به واپس ګیرو نو دې بني اسرائیلو ته چا ووي چې یاره ګوره شام کې چې کوم قوم دی عمالقه قوم هغه خو اوږده شپېته لاسه اوږده او 12 لاسه پلن دومره د هغې قدونه دي او اوږده دي او طاقتور قوم دی هغې څه تاسو جګړه نشئ کولی نو بني اسرائیلو بیا موسی علیه السلام نه وروسته شول موسی علیه السلام ته وایي فاذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون چې ته او ستا رب دې لاړ شي موسی علیه السلام ته وایي دا بني اسرائیل ورته وایي چې ته او ستا رب لاړ شئ عمالقه قوم سره جهاد وکړئ ان هاهنا قاعدون موږ به دلته ناست یو موږ په دې میداني تیغ کې ناست یو نو الله پاک بیا په دې باندې د دې بیادبۍ د وجې نه او د دې یعنی ګستاخۍ د وجې نه الله پاک په دې باندې دا میداني تیغ بیا یو جیل غونته کې کو نو دوی د میداني تیغ نه وتل سار به چې د کوم ځای نه روان شو نو ټوله ورځ به هم سفر وکړو او واپس به چې ماسخوتن شو چې وبې کته د کوم ځای نه چې به دوی سفر کړی او روان شوي هماغه ځای کې به واپس وو نو 40 کاله بیا دوی دغه ځای کې وو او بیا موسی علیه السلام په 120 سال عمر کې 120 سال عمر کې موسی علیه السلام بیا وفات شو هماغه میداني تیغ کې او بیا د موسی علیه السلام 12 فرمانبرداره ملګري بهترین کسان یو په هغې کې یوشع ابن نون یوشع ابن نون چې د موسی علیه السلام نه پس بیا د الله پیغمبري ورکړه او یو کالب ابن یوحنا کالب ابن یوحنا نو کالب ابن یوحنا او دا یوشع ابن نون علیه السلام دا د موسی علیه السلام په 12 ملګرو کې بهترین ملګري 12 ډېر فرمانبرداره شاګردان او ملګري د موسی علیه السلام نو په هغې کې دا 2 مشرانو نو یا یوشع ابن نون علیه السلام له خو بیا د موسی علیه السلام نه پس الله پاک پیغمبري ورکړه او دا کالب ابن یوحنا چې دم ډېر بزرګ او دغه زمانې یو ډېر لوی عالم او تکړه سړی او یوشع ابن نون علیه السلام او دا کالب او د سره بیا نور چې کوم لس ملګري دوی بیا لاړل او هغه کم عمالقه قوم او هغې سره جهاد وکړو هغې ټول الله پاک مرداران کړه او هغې باندې الله پاک خپل یو عذاب هم راوستو په 24 سپاره کې بیا د هغې تذکره شته او قرآن کې به ځای په ځای راځي د عمالقه تذکره نو یوشع ابن نون علیه السلام په زمانه کې بیا الله پاک دا اریحا بیت المقدس دا الله پاک فتح کړ او دا بني اسرائیل بیا 40 کاله پس د موسی علیه السلام په زمانې نه بیا یعنی موسی علیه السلام په زمانه کې د 40 کاله په دغه میداني تیغ کې وادي سینا کې الله پاک گیر کړیو هغې محصور کړیو الله پاک
نو بیا د هغې نه د یوشع ابن نون علیه السلام په زمانه کې دوی شام ته رالل نو شام کې ورته اوس الله پاک فرمایي د کلي ته د اریحا کلي ته چې کله وایي داخلېږئ که نه نو الله پاک ورته وفرمیل چې دلته تاسو داخل شئ دلته کې به صرف هغه من او سلوا نه وي هغه مړزان او هغه حلوا غونته کې به نه وي تاسو په دې کې چې چرته نه څه غواړئ ښه په مړه باندې خورئ خو چې کلم تاسو د خاریې ته ور داخلېږئ که نه نو پخوا زمانه کې به داسې وه چې د یوې خاریې نه به ګیر چاپېره دیوالونه او هغې خاریې ته به چې ور ننوتئ نو یو غټ دروازه غونته کې به وه یو غټ باب باندې لکه اوس دا څنګه باب خیبر دی یا زموږ په پېښور کې داسې غټو خاریو کې تاسو وګورئ نو هغه دروازه غونته کې جوړه وي یا تاسو د نوښار طرف ته چې ځئ نو د حکیم آباد او د نوښار دغه په منځ کې هلته کې یو غټه دروازه لګېدلې ده دغه شان چې د غرونو طرفونو ته ځئ نو هلته کې به بعض ځایونو کې د چکدرې نه چې دغلته کې واوړئ نو یو باب دیر دی نو دیر ته چې داخلېږي هلته کې یو غټ دروازه غونته په هغې ور داخلېږي بیا دې نه مخکې چې تاسو داسې دغه نه واوړئ تی ملګري طرف نه نو هغلته کې بیا یو دروازه هغې ته باب خیبر وای غالبا هغه ته باب خیبر وای نو هغه یو دروازه غونته ده نو په خوا زمانه کې بچ یو خاریه ته داخلي دي نو هغه به یو دروازه و نو دلته ورته الله پاک ودخل الباب دغه دروازې باندې چې کله داخليږي نو سجدن سجده کوون کې یعنی عاجزي کوون کې داخليږي متواضع یعنی متکبرانه انداز کې ما داخليږي تکبر په شکل کې باندې داخليږي عاجزي په حالت کې داخليږي نو دغه خبره ده و اذ قلنا او هر کله چې مونږ وی ادخلوا تاسو داخل شي هذه القريه دې کلیتا یعنی دې اریحاتا اریحا کلی ته چې کله تاسو موږ درته وی چې تاسو دغه ته داخل شئ فکلو چې دا د امر صيغه ده کلو معنی تاسو اخره چې یو سړی ته تو اخره نو هغه ته کل تو اخره چې دوه ته کلا او ډیرو ته نو کلو نو فکلو نو تاسو خورئ منها د دینه یعنی دغه کلی کې چې دغه کم خوراکونه دي د هغې نه حیثو چرته نه چې یا کم ځای نه چې شئتم تاسو غواړئ شئتم دا د فعل ماضی جمع مذکر حاضر صيغه ده فعل ماضی جمع مذکر حاضر صيغه ده نو الله پاک ورته فرمایي چې تاسو د کلی ته داخل شئ د اریحا کلی ته داخل شئ فکلوا منها او تاسو دغه کلی نه خورئ حيث شئتم چرته نه چې تاسو خورئ په دغه کلی کې تاسو خوراک کوئ کم ځای نه چې تاسو خورئ رغدن اکلا یعنی خپ فراخی سره یعنی اکلا واسعا خپ فراخی سره خوري خپ مړه خېټه باندې خوري او الته خوراک کوي په دغه کلی کې اریحا کلی کې خو یو خبر یاد وساتئ ودخلوا او تاسو داخل شئ ادخل چې دا بیا د امر صيغه ده او نو دا د جمع مذکر حاضر د پاره د امر جمع مذکر حاضر امر صيغه ده ادخلوا نو دلته کې مخکې ته واو راغې نو د حمزه د حرکت ختم شو نو ودخلوا معنی تاسو داخل شئ البابا په دروازه نو چې دا کومه د اریحا خاریه ده او په دې یا د اریحا کلی په دې چې کومه دیوالونه ترې راته ودي او کومه دروازه ده پې نو هغه دروازه باندې چې کله داخلېږئ نو سجدن سجده کوونکي یعنی عاجزي کوونکي متواضعین مفسرین د جلالین شریف لیکلي وي متواضعین متواضعین تواضع کون کی عاجزی کون کی حالت کې عاجزی کون کی حالت کې داخليږي چې کلم تاسو د اریحا دروازه باندې داخليږي نو تاسو سرټیټه داسې داخليږي یعنی د عاجزی په انداز کې داخليږي متکبرانه انداز کې نه چې سینم روخکلی او د تکبر په انداز کې ځي نه داسې انداز کې بنه ځي سجدن نه مراد سجده نه ده د سجدي حالت کې څوک حرکت نشي کولی د سجدن نه مراد د متواضعين عاجزی کون کی داخليږي ٹھیک شو جی نو دلته کې ګورئ الله پاک ورته فرمایل چې تاسو به د عاجزۍ په حالت کې داخليږئ ځکه چې دا کله علاقه تاسو له الله فتح کړه او درې کړه او تاسو دغلته داخليږئ نو تکبر په انداز کې به نه داخليږئ او د غرور په انداز کې به نه داخليږئ بلکې عاجزي کوونکې حالت کې به داخليږئ بیا نبی علیه السلام د مدینې منورې چې کوم یهودیانو هغې ته دا ویل چې یاره ستاسو مشرانو مخکې الله پاک ورته فرمایلي چې داسې وکړئ دوی داسې ونه کړه بلکې د دې الټه یې وکړه غلط یې وکړه نو الله پاک ورته بیا فرمایل یعنی نبی
نبی علیہ السلام چې بیا کله مکه فتح کړه کنه نو 10,000 صحابه ورسره او نبی علیہ السلام چې کله مکه مکرمه ته داخل شو کنه نو په اوخه باندې ناسو او سر دومره ټیټ کړو د عاجزینا چې بالکل د سجدي د رکوع په حالت کې او الله پاک ته زاریګان منتونه کول شي الله دا ستا په فضل سره د مکه مکرمه فتح شو او دا خو هغه خارو چې د دې مکی مشرکانو د کافرانو مونږ د دینه شړلیو او اوخکلیو او مونږ بیا تلیو مدینه منوره ته الته اوسېدو او لس کاله ملته تیر کړو او یا الله ستا په فضل او ستا په کرم او ستا په مهربانۍ سره د مکه مکرمه فتح شو. پدې کې زمونږ اس دغه نو زمونږ پدې کې اس قابلیت نو او دا ستا په فضل سره فتح شو نو داسې عاجزۍ سره داخل شو. نو نبی علیہ السلام الله پاک بیا د بنی اسرائیل ته وی ودخلوا الباب د دې اریحا خاریه د اریحا کلی ته چې داخليږي د دې په دروازه چې داخليږي نو سجدن یعنی متواضعين د عاجزۍ په انداز کې داخل شي او په خله بسوي وقولوا قل چې یو سړی ته تو وایي نو هغه ته قل چې دوه ته تاسو دوانه وایي نو هغه ته قولا او چې ډیرو ته تاسو وایي نو قولوا تاسو وایي نو دا د امر حاضر د جمع مذکر امر حاضر صيغه ده د جمع مذکر امر حاضر صيغه ده قولوا نو تاسو وایي حتوتن معنی ده توبه یا مونږ معافي غواړو مونږ معاف کا نو دی چې ده کنه الله پاک ورته فرمایل چې تاسو کله د اریحا دروازه باندې داخليږئ نو عاجزۍ سره داخليږئ او دا الفاظ په خلم وایي په زړه کې تیروي او توبه باسي د خپل ګناهونو نه او دام وایي وقولو او تاسو وایي حتوتن توبه یا مونږ معاف کا حتوتن مونږ معاف کا یا الله مونږه معاف کا حتوتن مونږه معاف کا. نو الله پاک ورته فرمای نغفر مونږ به معاف کو نغفر مونږ به معاف کو نو دا نغفر دا د فعل مضارع د جمع متکلم صيغه ده نغفر مونږ به معاف کو لکم تاسو خطایا دا د خطایا جمع ده او کوم ور سره بیا ضمیر لګیدل خطایا کوم تاسو خطاګانې تاسو ګناهونه به مونږ معاف کو وسنزيدو دا سین چې کله د نزيدو سره لګیدلې ده نزيدو معنی ده مونږ به زیات کو مونږه زیاته بدله بدر کو وسنزيدو او مونږ به زیات او زرد چې زیاته بدله به ورکو مونږ به زیاته بدله ورکو دا نزيدو چې ده نزيدو دا د جمع متکلم صيغه ده جمع متکلم د فعل مضارع جمع متکلم صيغه ده ٹھیک شو او دا سین ور سره مخ کې لګیدلې ده نو دا سین د دې لپاره لګیدلې یعنی ان قریب زرد چی او د تاکید د پاره دا یعنی چې ډیر بدل درکو زرد چی زیاته بدله بدرکو زرد چې مونږ به زیاته بدله درکو المحسنین نیکو کون کولا مونږ به زیاته بدله ورکو نیکو کون کولا یعنی چې کوم خلکو زما خبره اومنله او په دروازه داخليدو عاجزۍ سره داخل شو او په خله باندې وی حتوتن یعنی توبه استغفار ویلو په جبه باندې نو نغفر لكم موږ به ګناونه معاف کو خطاياكم خطاګانې به معاف کو او سنزيد المحسنين چې چا داسې وکړه چې څنګه ورته ما وي نو موږ دغه نیکی کوونکو لبا ډیر زیاته او زر بدله ورکو ٹھیک شو زیاته بدله ورکو او زر ورکو یعنی ډیر ثوابونه ورل ورکو د دې د اطاعت او د دې د خبرې منلو د وجنه ٹھیک شو جی نو دې بیا څه وکړل دې بنی اسرائیل څه وکړ فبدل نو بدل کړه الذين اغ خلقو فبدل نو بدل کړه دا بدل يبدل تبديلا دا باب التفعيل صيغه ده او د بدل چې دا فعل ماضي اوله صيغه ده فبدل نو بدل کړه د دې فا معنی مونږ کو نو یا پس بدل کړه یا نو بدل کړه الذين هغه خلقو ظلمو دا د فعل ماضي د جمع مذکر غائب صيغه ده ظلمو چې ظالمان وو یا چې ظلم یو کړو هغه ظلم وکړو هغه خلکو بدل کا چا چې ظلم کو قولا یو کلمه یا یو خبره کما خبره وا هغه د حتوتن نو دی بنی اسرائیل هغه حتوتن خبره بدل کړه دی بنی اسرائیل حتوتن والا چې کما بدل کړه خبره وا الله پاک ورته فرمایي تاسو حتوتن وای نو دی وی حتوتن فی شعره یعنی یو ټوکه غونته وکړه الله پاک پسې د الله پاک په خبره پسې نو دی چې کله خاریه ته داخليدل نو دوه غلطیاں وکړي یو خو دی وی حتوتن فی شعره حتوتن چې کنه
حتوتن نو دا دغه ته وای توبه مونږ معافي غواړو دې ته وای او حبتن فی شعرتن یعنی مونږ غنم غواړو او خو دغه بلبل سره غواړو چې کوم غنم په بوټي کې وی کنه او هغه خپل د پلی غونته کې وی یعنی وګو سره مونږ غواړو حنتوتن فی شعرتن دې د حتوتن په ځای باندې وی حنتوتن فی شعرتن یا وی حبتن فی شعرتن په هغه پلی کې هغه وګي کې دانې غواړو وګي کې غنم غواړو نو دوی بیا هغه خبره بدل کړه د ټوکې په انداز کې نو فبدل الذین نو بدل کړه الذین هغه خلکو ظلمو چې ظالمانو چې هغه ظلم وکړو ظلم کولو قولا خبره کما خبره د حتوتن معنا ده مونږه معاف کا یعنی یا توبه استغفار دا خبره بدل کا غیر الذي پزید هغه یا غیر د هغه نه د هغه حتوتن غیر قیل دا فعل ماضی اوله صيغه ده د مجهول صيغه ده قیل معنا ده سچ ویل شوی وو لهم هغوی ته څه ویل شوی وو چې قولوا حتوتن تاسو حتوتن وایي نو دای سوي وای حنتوتن فی شعرتن یا حبتن فی شعرتن دی هغه خبره بدل کړه قیل لهم کما چې دوی ته ویل شوی و فانزلنا نو انزلنا چې دا د فعل ماضی جمع متکلم صيغه ده د دې معنی مونږ نازل کړه مونږ په دې مسلط کړه مونږ په دې نازل کړه علی الذین په هغه خلکو ظلمو چې هغوی ظلم کړي وو کم ظلم کړو چې الله پاک ورته فرمایل چې تاسو دغه کوي تاسو سجده کون کی حالت کې داخل شئ او قولوا حتوتن نغفر لكم وای قولوا حتوتن وای نو دی وی حنتوتن فی شعرتن یا وی حبتن فی شعرتن نو دا خبره بدل کړه نو الله پاک د دې دی دوه غلطیاں وکړي یو خورته الله پاک فرمایل وی ودخلوا الباب سجدا د عاجزی په حالت کې تاسو داخل شئ نو دی عاجزی حالت کې داخل نشو بلکې دی یو ټوکه غونته کې وکړه دا ماشومان دوه قسمه دا واړه ماشومان نه چې ګرځیدي نشي نو دی دوه قسمه خپوړې کوي یا خو بعض ماشومان دا ګوډي لګي او خپې داسې لګي په دغه شانته خپوړې کوي یا دا کوناټي ولګي پسمکا او دا یو لاس داسې لګي او داسې خوېږي غونتا نو دغه ماشومان چې دي کنه د ماشومانو په شکل کې دی دا کوناټي په ځمکه ولګول او داسې خوېدل په دروازه داخل شو الله پاک ورته فرمایل چې بالکل داسې په خپل دوه خپو باندې داخل شي خو عاجزۍ انداز کې داخل شي چې په زړه کې عاجزي وي او تکبر نه وي غرور نه وي او بل په جبه باندې استغفار وي چې الله دا ستا فضل سره دا اریحا خار مونږ حاصل شو او مونږ دا جهاد کو او دلته کې دی مونږه په دې اوس داخلي ګو دیتا او حتوتن وایو حتوتن مونږ معاف کا نو دی لا هو پکارو چې داسې ویلو چې څنګه ورته الله پاک ویلو خدای خو یو د سجدي حالت کې داخل نشو بلکې دا کوناټي راخکل او داسې داخليدل دا یو لاس پیدا سي لګاو او دا د ټوکو په انداز کې د ټوکو نه یعنی الله پاک پسې استهزاء کول الله پاک پسې ټوکې کولې نو الله پاک ورته فرمای او یوی دا حتوتن لفظ بدل کو دا دوه غلطیاں وکړي یو خودی هغه دروازه باندې داسې باز پکې داسې تکبر انداز کې روانو او بس یو هغه پکې دا کوناټي لګول راخکل به ځان پسې او په دې انداز کې داخل شو او د حتوتن په ځای باندې حنتوتن فی شعرتن یا به حبتن فی شعرتن دا دوه غلطیاں وکړي ٹھیک شو نو الله پاک فرمای فبدل الذين نو بدل کړه الذين هغه خلکو یعنی هغه خلکو بدل کړه ظلمو چې ظالمانو ظلم وکړو قولا کلمه خبره بدل کړه غیر الذي غیر د هغه نه د هغه خبرې نه غیر یعنی د هغه خبرې په ځای باندې قیل لهم چې دی ته ویل شوی و چې تاسو حنتوتن وای نو دی حبتن فی شعرتن یا حنتوتن فی شعرتن په عربی کې حنتو چې کنه دا وګورئ دا حتوتن دی دا حتوتن دی الله پاک ورته فرمایل تاسو دا وایي دا حتوتن وایي نو دی سوي حنتوتن دی بدا حنتوتن وی حنتوتن غنم ہوتا وی غنم ہوتا او حتوتن معافی تا وی معافی تا مونږ معاف کا نو دی دا د حنتوتن پځه د حتوتن پځه حنتوتن یا حبتن وی حبتن حبت دا دانې ته وی حبتن د غنمو دانې ته وی حبتن فی شعرتن
نو دوی د حتوتن په ځای باندې حنتوتن یا حبتن وي. حنتوتن فی شعرتن یا حبتن فی شعرتن، دا دو الفاظ به وي. او الله پاک ورته فرمایل چې نه تاسو دا لفظ وایي حتوتن وایي، مونږ معاف کا یا مونږ توبه وباسو، مونږ زمونږ توبه توبه توبه. ٹھیک شو. نو د دې په ځای باندې دوی دا خبره بدله کړه غیر الذي، د هغې خبرې په ځای قولا غیر الذي، هغه خبره ان شاء الله پاک ورته ویل فرمایلی وه قیل لهم، هغوی ته ویلی شوي وو فانزلنا. نو د دغې ګناهونو د وجې نه چې یو خو حتوتن وي، د حنتوتن په ځای حنتوتن فی شعرتن یا حبتن فی شعرتن وي، او یو د عاجزۍ په انداز کې نه داخلېدل بلکې د استهزاء په انداز کې داخل شو. ٹھیک شو. د ټوکو د مسخرې په انداز کې داخل شو. نو د دې په بدله کې الله پاک فانزلنا، نو الله پاک وایي موږ نازل کړو علی الذین، په هغې خلکو ظلمو چې هغوی ظلم کړی و، ظالمانو. دا دوه ظلمونه یې وکړه، یو خو ډېر ظلمونه یې مخکې کړي خو یو دا دوه ظلمونه یې په دې وخت کې دا وکړه چې الله پاک ورته یو حتوتن وایي او یو ودخلوا الباب سجدن، د سجدې په حالت کې یعنی متواضعین یعنی عاجزي کوونکي حالت کې داخل شي په دروازه د اریحه په دروازه باندې. نو دوی هغه ونه کړه. نو دا دوه ظلمونه وکړه. نو رجزن عذاب په الله پاک داخل کو، او هغه عذاب څه شو؟ من السماء، د اسمان نه عذاب چې هغه طاعون بیماری وه. طاعون بیماری څه شی وي؟ دا د انسان دا بدن ټول د دانو نه ډک شي او د هغې نه وینه او پیپ رواني او څښا بوی ته خیږي. نو دغه طاعون بیماری په دغه بني اسرائیلو باندې الله راوسته او په لږ وخت کې ته 70,000 کسان مردار شو. 70,000 کسان الله د دې نافرمانۍ د وجې نه د هغې نه الله پاک مړه کړه. نو حدیثو کې راځي چې دا طاعون نه دی، طاعون دا الله جل جلاله په خلکو باندې عذاب په شکل کې رالیږي. نو ګورئ دا د واورې په شان او د باران په شان ته دا بیماری نه راوریږي، بلکې انسان چې کم عمل کوي که نه بد عملونه کوي نو دا د انسان دا بد عملونه برځي، الله پاک د هغې بدلې ورلښکته رالیږي. نو دغه انسان باندې که ښه عمل کوي نو الله د هغې ښه نتیجه ورله ورکوي، او که بد عمل کوي نو الله پاک د هغې بده بدله ورکوي. نو الله پاک الله پاک په دې ظالمانو باندې چې د بني اسرائیلو کې چې کوم ظالمان خلک وو او خبره یې ونه منله نو په هغې باندې الله پاک رجزا من السماء، رجز عام دی، هر عذاب ته ویلی کېږي، خو دلته مراد طاعون بیماری ده. اکثر مفسرین او مفسر ابن کثیر چې دی هغې خو وایي عمدقه طاعون بیماری دلته د رجز نه مراد دی. نو رجزا من السماء د اسمان نه د طاعون بیماری، رجزن یو عذاب من السماء د اسمان نه، بما د دې وجې نه چې دلته کې د ما سره چې کوم دا با ده نو دې ته موږ وایو با سببیه سبب د په دې سبب یا د دې وجې نه کانو یفسقون چې هغوی به نافرمانی کوله، ګناهونه به کول. نو د دې د فسق د وجې، د دې د ګناهونو د وجې، د دې د نافرمانۍ د وجې نه الله سبحانه وتعالی په دې باندې د اسمان نه د طاعون بیماري ولګوله او 70,000 بني اسرائیل په لږ وخت کې الله پاک مړه کړل. د دې وجې نه چې دوی به الله پاک ورته فرمایل چې کله د دروازې اریحه دروازې باندې داخلېږئ نو عاجزۍ سره داخلېږئ، نو دوی عاجزۍ سره نه داخلېدل بلکې د تکبر په انداز کې او د غرور په انداز کې او د استهزاء په انداز کې داخلېدل. او الله پاک ورته فرمایل قولوا حتوة، تاسو حتوتن لفظ وایي چې موږ معاف کا. نو دی د هغې په ځای باندې هغه حتوتن لفظ بدل کو حنتوتن فی شعرتن یا حبتن فی شعرتن الفاظ وي. نو د دغې وجې نه الله پاک فرمایي چې دی زما دا خبره بدله کړه، د دې وجې نه مونږ په دې باندې د اسمان نه رجزا من السماء، د اسمان نه پې د رجز دا بیماری د طاعون دا بیماری نازله کړه د دې د نافرمانۍ د وجې نه چې دی ته سزا میلو شي. نو دا زمونږ د نن ورځې درس و، په دې کې مونږ لفظي ترجمه مو ویله، ورسره تفسیر مو وی. اوس یو ځل صرف لفظي ترجمه وایو چې دا زمونږ لږه ښه مضبوط یاد شي. وإذ او هر کله چې قلنا مونږ اوویل ادخلوا تاسو داخل شئ هذه القريه دې کلی ته کم کلی ته مراد دی؟ اریحه کلی ته مراد دی. بعض مفسرین وایي بیت المقدس ته مراد دی، بعض وایي ایلا ته مراد دی، خو یعنی مستند او محققه خبره ده چې اریحه علاقه ته مراد ده. فکلوا نو تاسو خورئ منها د دینه حیث شئتم، حیث کم زینه چې یا چرته نه چې شئتم تاسو غواړئ، رغدن اکلن واسعا
خپ یعنی مړه باندې خپ مړه باندې خوراک الته کوي. ودخلوا الباب خو شرط دار چې تاسو داخل شئ ودخلوا او تاسو داخل شئ الباب په دروازه د دې اریحه په دروازه باندې داخل شئ سجدن ای متواضعین عاجزی کون کې سجدي حالت کې یعنی عاجزی په حالت کې ها د سجده چې چا پزما کله غولي هغه پکې ګرځیدې نشي نو دلته د سجدن مراد متواضعین عاجزی کون کې عاجزی انداز کې. وقولوا او تاسو ای حتتن توبه توبه یا مونږ معاف کا نغفر مونږ به معاف کو لكم تاسو خطاياكم تاسو خطايانه تاسو ګناهونه وسنزيد او زرد چې مونږ به ورکړو المحسنین نیکی کون کولا چې کوم خبره زمونږ ومني او زمونږ اطاعت وکي نو مونږ بدیل ډیر بدلی ورکو ډیر ثوابونه بدلی په عمل نامه کې ولیکو. فبدل الذين نو هغه خلکو بدل کړه ظلمو چې ظلم کړه ظالمانو چې کم ظالمانو هغوی خبره بدله کا قولا خبره دغه خبره کومه وه هغه راحتتون وه غیر الذي غیر د هغې نه یعنی په ځای د هغې قیله چې ویلې شوي وو لهم هغوی ته فانزلنا نو موږ نازل کړو علی الذین په هغه خلکو ظلمو چې هغوی ظلم کړی وو ظالمان وو رجزن یو عذاب من السماء د اسمان نه بما د دې وجې نه چې کانو یفسقونه هغوی به نافرماني کوله. نو دا زمونږ د نن ورځې درس لفظي ترجمه مو ویله او تفسیر سره ترجمه ویله. نو امید دی تاسو پرې پوه شوي د دې نه ځان سره سکرین شاټ واخلئ او ځان سره ولیکئ او بیا دوباره دا یو ځل واورئ نو انشاءالله چې ستاسو دا ترجمه به ډېره ښکلې یادې شي او قرآن پاک په صحیح طریقې سره یادول پکار دي چې په دې باندې موږ ځان پوه کړو چې کله په قرآن باندې ځان پوه کړو نو په قرآن باندې عمل کول به موږ ته آسان شي د الله نافرمانۍ نه به بچ شو او د الله فرمان برداره به جوړ شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کوونکي به جوړ شو. نو الله پاک هم په خپله ځمکه همداسې خلک غواړي چې هغه زما په قرآن او په احادیثو زما د حبیب صلی الله علیه وسلم په احادیثو عمل وکړي. نو موږ چې په قرآن پوه شو نو د دې دا ټول علوم به راته الله پاک آسان کړي. قرآن یو داسې علم دی چې په دې چا ځان پوه کړو الله به ورته دا ټول علمونه آسان کړي. احادیث په ورته الله آسان کړي فقه به ورته الله آسان کړي لغت په ورته الله آسان کړي او د علمي کلام به ورته الله آسان کړي مسائل به ورته الله آسان کړي میراث په ورته الله آسان کړي او قرآن به ورته الله آسان کړي. نو انشاءالله امید دی چې تاسو په دې باندې پوه شوي خپل دعاګانې خصوصیات ساتئ. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.